أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. سورة الرعد مخی آیتونو کی عقلی دلائلو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی تپوستے ہوگا رب دا اسمانونو او دزمکی سوک دے نو تجه دې تپوسو کې نو دی بغلی شي نه بشي ویلې نه وي نو ته وایې چې هغه الله دی. بل ورته دا ووایه آیا تاسو د الله نه سوا چې کوم خدایان جوړ کړي اولیاء یو نیولي دوستان یو جوړ کړي نو دی خو څه نشي کولی نه چاله فایده ورکولی شي نه نقصان. نو بیا ورپسې بله ووي هل یستوی الاعمی والبصیر یو سړی پوهیږي او بل نه پوهیږي یو سړی ړوند دی او بل سړی روغ دی نو دا برابر کېدی شي نشي کېدی. هر یو سړی به وي علون او لیدون کے برابر ندی پوہا و ناپوہا برابر ندی. ورپسے بلی موے حل تستوی الظلمات والنور تیرے اور رڼا برابر کې دیشی نو هر یو سړی بوئی چې نه. مثال پیش کاو د موحد او د مشرک. موحد دے بصیر موحد دے نور مشرک دے اعما مشرک دے پظلماتو کی دا دوړو برابر نشي کېدی. د خلکو د الله سره نور شریکان کړلی سوي وې دې موږ لسکې الله وی تاسو چې شریکان کړلی برخیز کړی یو دی د الله سره نو پس باندې پس بنیاد اخر ولې الله پیدائش کړل دا څومره سيزونه چې دی الله پیدا کړلی نو پدې کې داسې سشته چې هغه چې مخلوق هم پیدا کړی دا کوم چې موجوده سيزونه دي دا موجوده سيزونه د چا پیدا کړلی انسانان پیدا شوی دي حیوانات دي چرین پرین وغیرہ دا سچی دي ونه بوټي دي وغیرہ وغیرہ دا سچی الله دا پیدا وخت ده پدې کې دا سشته چې هغه الله نه سوا بل چا پیدا کړی نو تاسو باندې ګډوډواله راغې چې لکه دا خو پیدائش سبا کې د الله دی او سبا کې د مخلوق هم دی پلان کی پکې پیدا کړل پلان کی بوت پکې پیدا کړلی سو پلان کی بابا پکې سب پیدا کړلی نو تاسو باندې وس ګډوډواله راغله چې لکه وس دا دې ته سو دا چا غده دا د الله پیدا وخت او کدا د مخلوق هغه پیدا وخت نو دا چې غشتینا داسې نشته. الله وی جواب ولا ورکا قل الله خالق كل شيء الله د هر شي پیدا کون کې بل څوک په نشتی
بل څوک پیدا کوونکی نشتی هغه الله یک یو زورور دی څوک زورور نشتی اوس دې ځینا مثال پیش کړي مثال دی یو مطلب بیدائی اللہ رب العزت دا آسمان نا باران راو ورو وسچے ولو تو گورے نالو تو گورے لختو تو گورے سیندونو تو گورے دا ڈک روان دی ہر یو شیخ پل خپل لوخے ڈک کر لے لختے دے جو آگا ڈک دے ولدا جو آگا ڈک دا نهر دے آگا ڈک دے سین دے جو آگا ڈک دے ہر یوشی د خپل لوخی مناسب اوبتی واغستی انوری لاڑے اخوات دے خوا لخت کی جسمن اوبر آزی آگے اغستی دی تاکہ نا اخوا آگا پا بل طرف بانی روانی دی دغسی اللہ رب العزت دا آسمان نا وحی نازل کرلا قرآن کریم نازل کرلے و انسانانو کی چی گورے نو مسلمانانو کی گورے ہر یو سڑے دخپل پوہ مطابق تی اخلی وہ بڑے رضیاتی دی خود دا لوخے اڑکے دے نو دا تی لگی واغستے دا دے بل سڑی لوخے غٹتے پوہ زیادہ دا آغا تی زیاد واغستو دا آغا بل دیر زیاد غٹ لوخے دے نا آغا تی زیاد واغستو پوہ زیادہ دا نا آغا زیاد پوہ واغستا علم واغس علم ازدکو دا آغی تذکر کی کلچے بارانو شی نو دا ہر سو خړ روان شي سره په دې باندې روان شي نیازه راشي نو کله چې دغه سي دا وب زیات شي نو پدې کې پکې ماران پکې راشي لړمانان پکې راشي نور نقصانی سيزونه پکې پکې راشي پکې رواني دا د عقیدت لو زینو او د غزان سره وړي الله چې کلا قرآن کریم نازل کو نو پدې سره هغه شرکیات هغه کفریات هغه رسومات دا ټول سيزونه چې هغه نقصانی سيزونه انسان د پاره مسلمان د پاره نقصانی نو هغه سيزونه لاړو ویوړو هغه ختم کړو کله چې یو سړی په هده دغه سین کې پدې وبو کې دغه مار پکې روان دی لړم پکې روان دی بل شی پکې روان دی د سره پوها سړی دی او هغه پسې سکولې شي نا پسې لخت راغستی دا پای مې ټکای هغه مار کو وچو به تراشی منډه وای تختی دا لړم دا که وچو به تراشی نو هم د خلکو نه تختی ځان د بچکولو کوشش کوي او دا سيزونه ټول بدغسي دغه چې کم ضرر ورکون کې سيزونه دي پدې کې انسانان هم کلا ماران تی جوړ شي لړمانان تی جوړ شي نور نقصانی سيزونه تی جوړ شي انسانانو کې هم دغه خلقو ته نقصان رسي نو دغه نقصان والا خلق چې کله د حق پرس گزار اینی چې ګورا دیر باندې گزار کوي دا حق پرس را باندې ال دکې د دلیل گزار کوي دلیل پیش کوي د قران کریم د آیت وضاحت کوي نا پټي تختی دغه سړی دغه مشرک دغه ریواجی دغه بدعتي دا تختی سری کته کړي تختی ورپسې بیا وی کله چې
دغه سیند دی، سیلاب دی، نیازه ده، په دې باندې زګ راځي. کله یو ځای ډنډ جوړ شي هغه زګ پکې راجم شي، خلک وایي دا چېرته یو وچ ځای دی نو کلک ځای دی، که چا ورته خپه کته کړه جوتلی وایي. دا زګونه راځي هلته کې اوبه پکې نه ښکاري، دغه ځای په بعض ځای داسې چې اوبه پکې لپاسه شي، دا زګ پکې لپاسه شي، لاندې اوبه نه ښکاري، او که خپه دی به یې کېښوده نو په زګ کې خو خپه ټینګېږي نه، کته تلی نو کته اوبه دی نو کته اوبو کې تلی، نو که اوبه جوړې وې چې لاړې نو کته لاړې. دغسې زګونه کله چې سړی کالی جوړوي سره سپین دي کالی ته جوړېږي، یا بعضې څیزونه داسې چې لوښي جوړېږي نو هغې باندې هم زګ راځي. د هر یو شي زګ هغه جدا جدا وي. دغسې د باطل پرستو حال دی، کله چې یو ځای کې مسله شروع شي، حق شروع شي، باطل پرست به راجمع شي، هغه دلته پلان کې راغلی دی خو غلطې خبرې کوي او دی خو داسې کوي او داسې کوي. نو د سګ په شانتې دا راچوت شي، خلک وایي هغه حق پرست خو دبا وکړو ختم شو. لږ صبر وکړه، دغه زګ دا لږ ساتي، لږ ساعت چې تیر شي دغه زګ په خپله باندې وچ شي، خبره خلاص شي، لاندې چې کوم شی دی هغه ښکاره شي. کله داسې چې دغه څیزونه دغه باطل پرست چې کله د حقه خبره اوري د دې د خولې نه پسې زګونه وځي، بدې بیانوي، ردې کوي. ای صبر وکړه، دا ستا د خبرې ستا د بدې ردې ستا د خولې د زګونه دا به لږ ساعت کیږي، دا به ختم شي، خلک به پوه شي، خلک به حق ته راشي. کم شی چې هغه د فایدې دی هغې ته به راشي، زګ هغه د فایدې نه دی، به ختم شي، زګ به ختمیږي. څوک چې دغه کسب کوي، څوک ورسره ناسي، نو هغې هم کله کله داسې ایني سره سپین چې کله په اور کې ګرمولی کېږي په دې باندې زګ راوچت شي، زګ راچوت شي، چوتېږي چوتېږي، سړی هغه هر شی ختم شو، ټول ختم شو، هغه لاندې سره ختم شو، نه سره ختم نه دي، دا خو د ده خیال دی چې داسې چلو شو، هغه چوتېږي چوتېږي چوتېږي، ناسا پړس شي، ټول کته لاړ شي، وچ شي. دغه باطل پرستو مثال دی، باطل پرست به په دغې طریقې باندې ختمیږي، یو وخت به په خلکو باندې راخورېږي، هر څه چاپ چاپېره چې ګورې باطل پرستی باطل پرستی، چې لږ وخت تېرېږي، حق بیانېږي، قرآن بیانېږي، دغه باطل پرست به ختمیږي. د هغې تذکره کوي، اوبه دي خلکو له فایده ورکوي، دا به پاتې کېږي، زګ به ترې ختم شي، سره او سپین دي هغې باندې زګ راغلی لپاسه شوی دی، خلک وایي که دې خو ډېر سره ترقي وکړه. باطل پرست په یو ساعت کې خواره شي، ټول خلک یې ګوري، خدای دې لږ وخي. نو پښتو کې خلک وایي د باطل پرستو د ناحق د بعضې او چې څومره دي دغه د ناحق پرستۍ د دروغو وغیره د هغې مزې د هغې تناو لڼي، د دروغو مزې وی لڼي، او
دا لک ساتي ختم شي خلاص دقه قصه کیږي. انزل من السماء ماء الله را ورولي د اسمان نو بو او بیر ورولي نو لګي او بودي لګي دي لګي ټولي نه دي ما ان نکره دا سلګي او بودي نو فسالت اوديه بقدرها نو بېږي وادیانه په خپل انداز باندې فاطمه السيل زبد الرابيه نو چتای دا سیلاب زگ لپاسا ومما يوقدون عليه في النار او دا اغنا چې دا خلق بلای پاغي باندې پور کې ور بلای پور کې ګرمای ابتغاء حلیه د پار طلب کولو د کالی کاله تی جوړای نو یو طرف تا قران کریم دے پدې کې چې سب بیانېږي هغه مثال د سرو د سپینو دے د سرو او د سپینو نا خلق سکی د خسرګ تننګورې په ور کې پراته دي کته وې د حق پرس د خنن په جنجال کې پروت ده د خنن په تکلیفونو مشقتونو کې پروت ده ایسا بروکا دغه حق پرس دا به د خلکو د سر تاج جوړيږي لکه څنګه چې دغه کاله جوړ شي دغه کاله ور په بلېږي په ور کې ده لپاسه په زګ راغله لګ وخت به تیر شي دغه زګ به ختم شي هغه کاله به پاتې شي نو د کالی نه څه جوړ شي کاله چې جوړ شي دا سره چې دی هغه نه کاله جوړ شي نو کاله اوخی چې چرتا کاله لاړ شي زنانو مختلف طریقې باندې داغینا کالی چې جوړ شي سوګي په سر سوګي په وګونو سوګي په غاړه سوګي په پوزا سوګي په لاسونو په دې طریقې باندې داغي هغه ډول ډال جوړيږي خلک حفاظت کوي الک سردي ورک نشي کاله دې ورک نشي خراب نشي دغه سي چې کوم حق پرستی ناغه بم د قشانی خلق به حفاظت کوي خلق به خبر اوري باطل برس په ختم شوي ومما يوقدون عليه في النار او دا غنه چې بلې دا خلق پاغه باندې پور کې ور ابتغاء حلیت نبار طلب کولو د کالی او متاعین یا د سامان زبدو مثلو پاغه باندې مزګ دې پشان داوي كذلك يضرب الله الحق والباطل دارنګ الله بیان حق او باطل یو طرف ته حق دی نو بل طرف ته باطل یو طرف ته سر دی نو بل طرف ته زګ دی فاما الزبد فيذهب جفاء نو هر چې زګ دی نو لاړ شي وچ لاړ شي نو وچ شي نو ختم شي واما ما ينفع الناس هر هغه شی چې فائدہ ورکوي خلق لا فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ نَاپاتی کی پزمگا کی کذالک یضرب اللہ الامثال دارنگے بیانی اللہ مثالونا بیانی للذین استجابوا لربهم الحسنى دا کسانو دا پارا چه قبولتیائی کرنا دا خبال رب داغی دا پارا جنت تے والذین لم یستجیبوا له آکسان چه قبولتیائی نا کرنا اللہ دا حکم دا اللہ دا کتاب قبولتیائی نا دا کڑی لو اننا لهم ما فی الارض جميعا کچر شید دی دا پارا آغا چی پس مگا کی جٹول ومثله معه اپ مثل دے بانے پشان داغی بانے داغی سر نور لفت دو بهی دا خلق فیدیو ورکی باغی سرا دقبل زان دخلا سولو دا پارا اولائک لهم سوء الحساب دا کسان دا پارا بیناکار حساب دا دین بدغا فیدیا قبلی گنا سرا او سپین با قبلی گنا ڈکزمک با قبلی گنا دا سرو سپینو دا طول دنیا کشی دا دے دا عذاب دا جہنم نخلاسی دو دا پارے ورکینو قبول بنشی ومأواهم جہنم او ٹھکانہ دا دی جہنم دے و بیس المہمیات او دیر بد بچاونا دا چاہت دا زالنا تیارہ کرلا آیت بزی انزل من السماء ایمان
الله را ورول د اسمان نصوب فصالت اودیتم بقدریان وبیگی وادیان ولی سندنا نهرونا خړونا بقدریا په انداز دا غیبانی فاحتمل السیل زبد الرابیا نو چتئی دا سیلاب زگ خپل ځان لپاسا اوچت زگ ومما یوقدون علی فی النار او دا آغنا چی بلی داخل پایمان پور کی پدے کالو بانی ابتغاء احلیتین دا پارا طلب کولو دا کالو و متعین یا دا سامان زبدو مثلو باغی بانی مسکی داشان کذالک یضرب اللہ الحق والباطل دارنگی اللہ بیانی حق و باطل لرفا اما الزبدو فیصابو جفاءن نو هر چی زگی نو لارشی وچ و اما ما ینفع الناس او راغا چی فیده ورکی خلق لرا فیمکسو پلادنا پاتی کی پس مکہ کی کذالک یضرب اللہ الحق کذالک یضرب اللہ الامثال دارنگی بیانی اللہ مثال لرا للذین استجابوا لربهم الحسنى دا کسان دا پانا چی قبولتی آئی کرد دا قبل رب داغی دا پانا جنت تے والذین لم یستجیبوا له کسان چې قبولتی آئی نه کړی دا الله لو ان لهم ما فی الارض جميعا کچری شي لري د پاره چې پزما کې ټول ومثله معه وپشان داغه سره نور لفتدو بی خامخا فدیه کی ورکی د داسړې د خپل ځان اخلاص اول د پاره قبول بنشي اولئک لهم سوء الحساب دی پر ناکار حساب دی ومأواهم جهنم او ټکانه جهنم دا ویسل میاد ناکار زید ور د ناکار بچاونه دا الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق ورکړي. دوار بغفر